پالیسي والا ترې وینا وکړي اول خو دې جوړې وکړي خو جوړه نه کړي زموږ په علاقه کې به ټول عمر دا ولې نه کېدې کلکه ولې دې په دې وجه باندې وشي نو سبا دا سړی د چا په کور باندې ورځي سبا په یو ځای کې ډزي نو چې دا خلک ورځي او هغه لکه ډاډه ورځي چې زما د دې ګاونډي د لاسه یې خطره نشته دویمه داسې ده چې زما د فکر مطابق دا شی په دوو خبرو ختمېږي یو خو چې حکومت دا پالیسي بدل کړي نو دا شی به ختمېږي او دویم د دې غټ علاج چې دا ټوپک دی په دې 15 کالو کې زمونږ دومره تجربه وشوله چا چې ټوپک راغیستی هغه خپل عزت برقرار ساتلی دی او چا چې ټوپک نه دی راغیستی هغه خپل عزت بایللی دی نن د مامون د حالات ته وګوره که نه مامون نن زمونږ وروڼه دي موږ په انتهایي خفیستو یو خو پاکې سهولتکار و یو قوم دا عرض درته کومه دا سلحتکاري پرېږدوئ څوک یې چې کوي هغه ته سوال وکړئ په سوال کې د ټولو نه غټ مجرم چې دا سهولتکار دی ته دلته ولې راولې ته دلته ولې کې نه په دې مامون کې چې سهولتکار نه وای نن به د مامون دا حل نه وای یو خو تصار دی دا عرض دغه کومه دا کومه دویم عرض ته دا کومه چې هر څه ټوپک واخلي دا چې دې سور شي که نه راغوا خرڅه که کنه دا ټوله دنیا سره چی نه نسکي دا چې ټوپک یې واخلئ ټوپک یې پیدا دی د ځوانانو ته مې دا عرض دی په 2 لاکه روپۍ په 1.5 روپۍ باندې یو دغه موبایل اخیستی دی په دې موبایل باندې څه کوئ ټوپک یې پرې والئ تومانچې پرې راواخلئ او دا ټوپک جومات ته مړئ دا ټوپک پټي له مړئ دا ټوپک غره له مړئ او دا ټوپک جرګې له مړئ په رب مې د قسم چې دې ټوپک نه علاوه بله لار نشته دی خو چې په جرګو کې دی خو پرون به شوي وی که نه علما پکې وو ملکانان پکې وو سیاسي اتحاد پکې وو په رب مې د قسم نه قرآن مني نه سپینه جنډه مني نه سپینه ګیره مني صرف او صرف ټوپک مني که ټوپک هم راواخیستو په یو فیصد کې وپاتې شو او که ټوپک هم راوانه ویستو که نو دغه د مامون ته په شانتې به کډې کوو او شاته به راپسې نعتونه لګېدلي او نعتونه راپسې ویلی کېږي نن د خپلو کورونو ته وګورئ په یو کور 2 کروړه روپۍ لګېدلي که نه دي لګېدلي په یو کور کې مطلب دا دی څومره پکې دي څومره پکې غواګانې دي څومره پکې سالر یخ ته باندې 15 لک روپۍ خو موږ پرې سالرو لګوو دا به چېرته وړو او دا زموږ کډې چا کزېږي رب ته وګورئ سلازي باندې موږ بدګمانه نه یستو سلارده ماشاءالله مخکې قربانۍ نه ورکړي اوس هم قربانۍ نه ورکړي څنګه چې ملګرو مخکې ذکر وکړو زموږ ښایسته مشران لاړل او دا هر یو مشر په نوم باندې کتابونه لیکل پکار دي خو عزت زموږ بحال شوی دی نن څومره افسران چې په باجوړ کې پاتې شوي دي او هغه د دې باجوړ نه ځي هغه د سلارو صفت کوي دا څومره چې موجوده دي او یا نور راځي هغوی یو د سلارو صفت کوي چې په باجوړ کې یو سلاری قوم دی موږ د هغو بچی یستو موږ د هغو کشران یستو او انشاءالله موږ په دغه شانته کلک ولاړ یستو او عمر عبدالعزیز له چا وایي زار ورکړي وایي دا طبیبان راټول شول هغه ورته وویل چې او مشران خلک ګڼ ناست وو چې ستا ژوند په خطره کې دی هغه ورته وویل چې دا څومره خلک راغلي دي ټولو ژوند په خطره کې دی مرو خو به موږ ټوله هسې مرو که نه په دې خو دا زموږ د ایمان عقیده ده چې موږ به مرو خو یو د عزت نه ده یو د بېعزتۍ مرګ دی نو که موږ له مرګ چې بېعزت مرګ راولي که نه بېعزتۍ په مرګ باندې به څوک مو خاص یو ځل به مرو دا موږ چې هلته څومره راغلی یستو د چا دا یقین زه به کور ته روغ لاړ شم په اخر خو به مرو که نه نو دې لپاره زما دا عرض دی چې موږ مطلب دا دی چې مسلح شو او دا کوم ځوانان چې دي دا ټوپۍ پیدا کوي څوک سره ټوپۍ په سر کوي څوک سپینه ټوپۍ څوک برګه ټوپۍ په سر سرتور سر مه ګرځئ او بې ټوپک هم ګرځئ چې د دنیا ته پته ولګېږي باقي زما یو تجویز دا دی په کومو ویسیوګانو کې چې جرګې نه شوي میټینګونه یې نه شوي یوه به پکې کمیټې جوړه کوي پرون موږ د نازکۍ په ویسو کې مالکان راټول شوي په تلي په ویسو کې هم راټول شوي په هر یو ویسو کې یوه کمیټې جوړه کوي او بیا به موږ د سلارزو په سطحه باندې مطلب دا دی بیا به د تحصیل په سطحه باندې موږ کمیټې جوړو د ټول سلارزي په سطحه باندې او چې په کوم ځای کې ډز په کوم ځای کې هغه اول د اولني ویسې حق دی چې هغه ځان ورسته نور باجوړ موږ سلارزی غونډ سلارزی به هغې ته ورځو هغې ته ودرېږو دا به زموږ د ټولو کلکه مطالبه یې که نه دا ټول زموږ منو که نه په کوم ځای کې چې کار و په کوم ځای کې چې ډز و سره ټوپکه به ورځو او د هغه سړي ملګرتیا به دغه کوو دا کوو عزت کې خو پاتې شو که نه په بېعزتۍ کې خو به لاړ نه شو که نه مر خو حق دی مر به راځي انشاءالله د دې دپاره به موږ ډېر جل د دې سلارو تحصیل اعلان هم کوو څنګه چې د دې دغه دا وشو امدکونو څلور امدکونو کې جرګې وشولې داسې د 20 واته زموږ درخواست دی او موږ به انشاءالله د سلارزو دپاره مطلب دا دی په دې ورځ نیمه کې یو اعلان دا کوو دا مشران به راټول شي او به په مشوره باندې یو ځای ټاکو انشاءالله پاک هم به ټول شرکت وکړو او انشاءالله زه خو ذاتي طور
چې هر څنګه قرباني هغې ته تیار یم او تاسو د قرباني اعلان